دی کله دا تعلقات خراب شي بیا پرشر اچوي نو ورته وایي چې دا خلک مونږ وباسو. ډېر خلک لاړه، ډېر خلک لا شته. مونږ د پاکستان حکمرانانو ته دا وایو چې تاسو دا یو ځل راوستي دي او دلته ډېره شوي دي، اوس یې په داسې طریقه باندې د دې ځای نه پکار دی چې په یو ښه طریقه لاړ شي چې دې کې اختلاف رانه شي، مخالفت رانه شي، خفګان رانه شي. دا دورې چې کوي او دې کې چې کومه خبرې خشته راشي خوږې نو بیا هر څه ټیک وي. وایي چې خیر دی که دی وي نو دلته دې وي، خو چې پوه شي چې د خبرو خوند نو دا پې پرشر بیا هغلته هم ول انتظام پکار دی، هلته د میډیکل انتظام پکار دی، هغلته مطلب د رهایش انتظام پکار دی، هلته د خوړلو څکلو انتظام پکار دی او باعزته طریقه دا خلک وښکل غواړي. ځکه چې که فرض که دا خلک خفه شي نو خو دا واسطې ته ځان له خلک دشمنان کې مطلب صرف په دې چې افغانستان له زور ورکړي نو افغانستان سره په نورو خبرو کې که دی خپل پوینټ سکورینګ کوي یا سفارتي سطح باندې څه کوي خیر دی، خو دا خلک د داسې نه خفه کوي چې سبا دی لپاره په دې کې مشکلات د دې وزیر اعلی خو بس تاسو یې اورئ نو مونږ یې هم اورو، او خو چې نن کومه خبرو کې سبا د هغې خلاف خبره کوي نو د هغه په دې خبره اعتبار کول چې ګینې وزیر اعلی ویلي دي نو هغه خو بله ورځ چې څه ویلي دي اوس وایي ما نه دي ویلي نو د هغه د دې خبرې اعتبار نشته، خو دا نوټیفیکیشن یې رښتیا دی. ځکه چې نوټیفیکیشن سرکاري خلک وباسي ای پې دستخط کوي او د دستخط شوي شي باندې عمل کېږي نو که دی په خوله هر څه وایي خو کار به هغه کېږي چې په کم دستخط شوی. لکه چې څنګه په باجوړ کې په اپریشن دستخط شو اپریشن شو د چغې والي نه به کېږي نو د په هوا کې چغې والي او په عمل کې کار شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم. را سره خوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر میا افتخار حسین صاحب موجود دی، سره خبرې اترې کوو. ډېره مننه میا صاحب د وخت راکولو. تاسو خو یو دروند سیاستدان یې په هر څه باندې نظر یې. تېره ورځ د پاکستان حکومت لخوا یو فیصله جاري شوې ده چې کوم د داخله چارو وزارت دی هغې یو نوټیفیکیشن کړی چې افغان کډوال چې څومره دي پی او آر کارډ هولډرز چې کوم دي د 30 جون پورې د دې وخت چې کوم دی ختم شو. بیا د سیفران وزارت یو میټینګ شو هغې کې دوی ته دا ویلی شو یو نوټیفیکیشن هم په باقاعده توګه باندې شو چې دغه چې کوم پی او آر کارډ هولډر دي دا دې نه تنګولی کېږي. بیا د داخله وزارت لخوا 13 ورځ نوټیفیکیشن وشو چې دغه ټول دي وځي. نو څه ګڼئ داسې په اچانک یو نوټیفیکیشن کېدل بیا هغې ته پیله ویل چې وخت ورکولی کېږي نو ټول حالات دا څه ګورئ دا داسې ده چې دې کې رښتیا خبره نشته دی. دا د افغانستان او د پاکستان کوم چې خپل تعلقات دی چې دا ښه شي نو دی وی وي دی چې دی کله دا تعلقات خراب شي بیا پرشر اچوي نو ورته وایي چې دا خلک مونږ وباسو. ډېر خلک لاړه، ډېر خلک لا شته. مونږ د پاکستان حکمرانانو ته دا وایو چې تاسو دا یو ځل راوستي دي او دلته ډېره شوي دي، اوس یې په داسې طریقه باندې د دې ځای نه پکار دی چې په یو ښه طریقه لاړ شي چې دې کې اختلاف رانه شي، مخالفت رانه شي، خفګان رانه شي. ځکه چې پاکستان دا خلک ساتل نو دا دی په خپله مرضی راوستي دا مطلب چې ضیاءالحق ورته چې راشئ دلته یې وله ځایونه ورکړي د دې په سر د بار نه پیسې راتلې هغه پیسې دی مطلب ټول په شریکه باندې مطلب چې خوړې. اوس که نن داسې یو وخت راځي چې ګیندی وایي چې دی دې لاړ شي نو هغلته هم ول انتظام پکار دی، هلته د میډیکل انتظام پکار دی، هغلته مطلب د رهایش انتظام پکار دی، هلته د خوړلو څکلو انتظام پکار دی او باعزته طریقه دا خلک وښکل غواړي. ځکه چې که فرض که دا خلک خفه شي نو خو دا واسطې ته ځان له خلک دشمنان کې مطلب صرف په دې چې افغانستان له زور ورکړي نو افغانستان سره په نورو خبرو کې که دی خپل پوینټ سکورینګ کوي یا سفارتي سطح باندې څه کوي خیر دی، خو دا خلک د داسې نه خفه کوي چې سبا دی لپاره په دې کې مشکلات دي. نو دا پالیسي چې نن وایي زه یې نه وباسم او شپه په شپه وایي زه یې وباسم دا د دوی د پالیسۍ غلطه پالیسۍ نتیجه ده. دا صرف او صرف افغانستان پرشرایز کول غواړي، نور د دې نه علاوه بل څه نشته. څه به وایي یو طرف ته د پاکستان حکومت دغه دعوې کوي د پاکستان چې کوم اعلی چارواکي دي هغه د افغانستان دورې کې د افغانستان چې کوم چارواکي دي هغه د پاکستان دورې کې چې موږ تعلقات ښه شوي دي، بل طرف ته داسې قسمه فیصلې نو آیا هغه چې کوم دعوې کوي یا دروغ دي؟ دا دورې چې کوي او دې کې چې کومه خبرې خشته راشي خوږې نو بیا هر څه ټیک وي. وایي چې خیر دی که دی وي نو دلته دې وي، خو چې پوه شي چې د خبرو خوند نو دا پې پرشر بیا اچوي. نو مونږ ته خو دی ټولل نه وایي چې خبرو کې څه روان دي، خو د دې د ایکشن نه پته ولګي چې دی کله دی ته وایي وځه نو پوه شه چې خبرې ټیک نه دي شوي او چې بیا ورته وایي خیر دی هر څه چې دي که یو 2 میاشتې تېروي نو خیر دی نو پوه شي چې خبرې ښې شوي دي. دا صرف د هغه ځای ترمامیټر دی او په دې ځای کې کار کوي. مونږ صرف دومره ویلی شو چې پاکستان دی په داسې طریقه دی نه وباسي چې ځان له دشمنان پیدا کړي چې دلته یې ساتلي دي، دلته یې راغوستي دي او دلته یې وخت تېر کړی دی،
اوس باعزته طریقې سره مطلب چې په کار دا دی چې د چا حق دی چې دلته وي نو دلته دې وي او چې کم خلک د تلو دي د باعزته طریقې سره مطلب چې خپل وطن ته واستوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تیر ځل چې کوم اعلان شو هغې کې هغه دا ویلو چې زه خو د خیبر پښتونخوا نه یو هم هغې چې کوم دی افغانان دي هغې نه وباسم په داسې طریقه چې څنګه ظلم کېږي دی. اوس چې کوم دی تېره ورځ د خیبر پښتونخوا چې کومه داخله او قبایلي امورو محکمه ده د هغې لخوا هم نوټیفیکیشن شو. نو آیا دا دوه مخینه ده؟ د دې وزیر اعلی خو بس تاسو یې اورئ نو مونږ یې هم اورو. هغه خو چې نن کومه خبره وکړي سبا د هغې خلاف خبره کوي. نو د هغه په دې خبره اعتبار کول چې ګینې وزیر اعلی ویلي دي نو هغه خو ته بله ورځ چې څه ویلي دي اوس وایي ما نه دي ویلي. نو د هغه د دې خبرې اعتبار نشته خو دا نوټیفیکیشن یې رښتیا دی. ځکه چې نوټیفیکیشن سرکاري خلک وباسي ای پرې دستخط کوي او د دستخط شوي شي باندې عمل کېږي. نو که دی په خوله هر څه وایي خو کار به هغه کېږي چې په کم دستخط شوی. لکه چې څنګه په باجوړ کې په اپریشن دستخط شو اپریشن شو د چغې والي نه به کېږي نو د په هوا کې چغې والي او په عمل کې کار وشو. لہذا د وزیر اعلی په خبرو چې تاسو څومره اعتبار کوئ زه پرې نه پوهېږم خو چې زه څومره پوهېږم نو هغه د شپې یو سوی د سهار بل سوی.